تعمل کی اعتراض ته اشاره ده په دې مذهب د اخر کې چې ذکر کړ هغه ویلا چې په حمد کې محمود علی دا اختیاري ده ا محمود به عام ده اختیاري یا غیر اختیاري او محمود علی به اختیاري مستعمل کې سوال ته اشاره ده چې دا مذهب خو نه ده صحیح ځکه محمود به محمود علی کې اتحاد ذاتی فرق اعتباري ده بیا یو ته اختیاري ویل ابل ته اختیاري نه ویل دا ټیک نه ده ځکه دا دریم کول خدا سره اخر کې چې حمد کې محمود به عام ده اختیاری کا غیر اختیاری یعنی جمال محمود کې چې کم جمال ده چې ته ثنا وای دا جمال محمود به ده چې ته نسبت محمود ته وکړه دا هم د اختیاری کا غیر اختیاری ا محمود علی دا به اختیاری محمود علی څه شای ده هم دغه جمال ده دغه جمال چې په محمود کې ده دا محمود بیم دا محمود علیم ده محمودی ده محمود بی ده په دې اعتبار چې ته نسبت ورته کړی ده محمود ته جمال نسبت ته کړی ده محمود ته نو دا محمود بی ده په دې اعتبار چې دا جمال چې ده په محمود کې دی باندې ده نفس الامر کې متصف ده به دا محمود علی ده نو دا دریم کول دا شه چې محمود بی خو عام ده حمد کې اما محمود علی به اختیاری دا تعامل کی تو اس سوال ته اشاره کوي چې دوی کې خو اتحاد ذاتی فرق اعتباری ده به څنګه ته وای چې محمود بی عام ده او محمود علی به اختیاری دا غلط فرق ده حالانکه دوی کې اتحاد ذاتی فرق څنګه اتحاد ذاتی دا وصف حسن چې د جمال دا چې ته نسبت ورته وکې محمود ته بیا محمود به حمید به دې د ثنا ویره اچھا نفس الامر کې دا حسن دا جمال یو کوئی چې تا نسبت ورته وکړه بیا محمود به ده ان ته حمد ویلا او نسبت ورته وکړه د جمال نو په دغه لحاظ محمود به ده په معنی د محمد به دې سره ثنا ته ویلا نسبت ته ورته وکړه په دې ځواب چې نفس الامر کې ده ادا په متصف ته په دغه ځواب دا محمود علی ده نو دا خو اتحاد ذاتی شو پکې دا خو یو وصف حسن ده فرق اعتباري به تاسو څنګه دا څه دریم کولوال چې محمود بی خو عام ده اختیاری کا غیر اختیاری او محمود علی خاص دا اختیاری دا فرق غلط شو دا خو یو شاو اعتباری فرقو چې تا اسناد ته وکړه د جمال محمود ته به محمود به حمید به په دې د ثنا ویل ده چې نفس الامر کې د سره د صفات ته به محمود علی په چې اتحاد ذاتی ده به څنګه ته وای چې محمود به عام د اختیاری کا غیر اختیاری او محمود علی به فقط اختیاری دا غلط فرق شو دا تعامل کې سوال ته اشاره ده جواب بونو کې جواب بداو کې چې دلته موږ نور تفسیر نه واخلو هغه دا چې محمود بی خو دې ته وی لکه ویله محمود بی منا ما حمید بی چې ثنا دې پویله اکم جمال ته نسبت ورته وکړو په دې د ثنا ویله صفت ته وکړو نو محمود بی دادا چې ته نسبت وکړو محمود ته نسبت وکړو حمید به نو په دې ځواب چې تا اسناد ورته وکړه نسبت ته ورته وکړه دا محمود وی هم محمود علی چې مدخول د کلمت علی چې علا په داخله به محمود علی او دومره کې نسبت ته مخصوص مطلق شه په دغه اعتبار څنګه ځکه محمود علی خدای چې علا په داخله او محمود بی چې چې اسناد دی وصف اسانو کې حمید به سند په د صفت ویلا نسبت ته ورته
نو اوس مخصوص مطلق شو څنګه مخصوص مطلق شو داسې چې محمود علی وی بیا محمود بهی وی لکه چې محمود بهی محمود علی وی نو وصف حسن وی الله په داخلي محمود علی شو او محمود بهی هم شو ځکه محمود بهی چاته وی محمد بهی هغه صفت توای جمال توای چې ته هغه سره د ثنا وای محمود والا ان نسبت ورته وکي نو هر محمود علی محمود بهی ده ځکه محمود علی دا معنا چې هغه وصف حسن چې د باندې اعلی داخلي کلمه دی اعلی لکه ته حمید تو زیدن اعلی حسنه وګوره اعلی په داخلي ده نو محمود علی دا نه چې اعلی په داخلي هم محمود بی خدا دا حمد بی چې په کوم چې تاسو نه ویلا نسبت ته جمال دی ورته کو نو په دغه اعتبار دا محمود بی ده اوس محمود بی محمود علی کې مخصوص مطلق ده څنګه هر محمود علی محمود بی ده چې محمود علی وی وصف حسن وی اعلی په داخلي خو محمود بی ده کنه لکه محمود بی خو آسانه ده چې ته نسبت ته وصف حسن وکې بس چې وصف حسن اعلی په داخلي لکه حمید تو زیدن اعلی حسنی دا وصف حسن ده اعلی په داخلي خو محمود بی هم ده کنه ځکه محمود بی خو چاته وای نسبت ته وصف حسن ته وای نو ته نسبت ته وصف حسن کړه دا زید تا ا محمود بی به یا محمود علی بنی ځکه جایز چې وصف حسنی اعلانی په داخل با په داخلي نو هر محمود علی محمود بی دا ا محمود بی به وصف حسن به نسبت ته تا کړای محمود تا خو اعلی بنی په داخل نو دې کوم مخصوص مطلق شه نو بیا صحیح ده فرق دا دریم کول صحیح شه ځکه دریم کول خدا ویلو چې محمود بی عام ده اختیاري که غیر اختیاري او محمود علی خاص ته اختیاري پوره اوس دا ټیک شه دا فرق ځکه دو سره یو نه دي کنه دو کې مخصوص مطلق نسبت نو چې مخصوص مطلق نسبت نو یو نه دي نو ټیک ته یو ته اختیاري وای ابل ته مو اختیاري که غیر اختیاري یا بل جواب ته اشاره ته عمل کې هغه دا ده چې محمود بیا محمود علی کې نسبت ته مخصوص من وجه ده څنګه محمود علی دې ته وای چې 22 په حمد باندې هم محمود بی چاته وای وصف حسن ته وای وصف حسن ته وای یو وصف ته حسن ته وای چې محمود ته د نسبت کړي هم محمود علی چاته وای چې 22 په حمدی تا باندې 22 استثنا وای دې کې مسلمان واجب نسبت ده یو مدد اجتماع دو مدد اشتراک مدد اجتماع ده چې محمود بی مې وصف حسن نسبت ته وکي اب 22 میټر باندې دواړه مدد اجتماعي دا جمع شو دواړه څنګه وای لکه مثلا زید کې حسن نه مثلا یا سخاوت ته پکې وصف حسن ده پکې دا وصف حسن چې نسبت یو کې محمود ته نو په دغه لحاظ سره دا محمود بی ده چې اعلی په داخل کې دا محمود علی ده چې 22 په حمد واخلي به محمود علی ده او دغه وصف حسن ده کې سخاوت ته دا محمود ویم ده په دغه لحاظ سره چې ته نسبت وکړه ا محمود علی ده ځکه تا باندې 22 مې ده ولا سخاوت ته دا چې سخیدا دا پتا باندې 22 ده دا سخاوت ته زید چې دا وصف حسن دا محمود به ده په دغه لحاظ سره حمد بی چې په دې تاسو نه ویل نسبت ته وته نو محمود بی معنا هغه وصف چې نسبت محمود ته محمود علی چې 22 په حمد باندې 22 هم پتا باندې دغه سخاوت وو نو دا ماده د اجتماع شو دا محمود بی دا محمود علی ده ا محمود بی به محمود علی بني ا محمود علی به محمود بی بني لکه مثال دا ده چې تا د زید ثنا ویله په حسن
ابایس پتا باندې دا و چې تا ته پیسې دروي سخاوت و ا سخی سره او تا ته پیسې درو بایس داو اته چې سنا ویله په حسن دی ویله دا دوه ماده د افتراق شي دا په حسن باندې سنا ویل دا محمود به دا محمود علی نه دا محمود به خو ځکه دا چې نسبت ته حسن ورته وکړه نو محمود به خو وصف حسن ته وای چې نسبت محمود ته وکړه نو ته حسن نسبت ته وکړه نو په دغه لار سره دا محمود به ده ا محمود علی کومه ده محمود علی هغه ده چې 22 پتا باندې 22 پتا باندې د سخاوت وو حسن نه و 22 سخاوت 22 دا دوه ماده د افتراق شوی ځکه هغه وصف حسن چې حسن ده دا تا منسوب کړه تا دا محمود به دا محمود علی نه ده ځکه 22 نه ده نسبت ته ورته کړه ده نو محمود به خو نسبت ته وای چې ته د وصف حسن نسبت وکې نو دا حسن وصف حسن ده دې نسبت ته وکړه محمود ته نو دا محمود به محمود علی نه ده ځکه 22 خو ته باندې دانو السخاوت محمود علی ده محمود به نه ده محمود علی ولې ده 22 پتا سخاوت محمود علی ذکر ده محمود به ولې نه ده وصف حسن مسنده خدا نه ده کنه وصف حسن خو ته د حسن نسبت ته کړه سخاوت ور خو نه ورته کړه دو ماده د افتراق یو ماده د اجتماع دوه منځ کې نسبت محسوس من وجه شو نو تأمل کې دې ته اشاره شوه خاجي اوس بیا ورته ګوره متن ته الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق الذي هدانا دا الحمدلله دعوه ده دا دعوه معلل ذکر کوي په یو علت هغه علت دا ده چې الذي هدانا سواء الطريق الله هغه ذات هدانا سواء الطريق چې موږ ته هدایت کړی د صحیح لارې مونږه رسول یو مقصد ته چا سواء الطريق ته دا د الله صفت فعلی ده صفت فعلی چاته وایي چې اضافتی هدایت د الله طرف نه صفت فعلی ده دې اضافت شوی ده کنه چاته اضافت شوی ده مونږ ته هدایت کړی ده د صراط مستقیم دا صفت الافعال نه ده او دارنګه دا یو خاص نعمت هم ده احمد خو په صفات وي او نعمت مقابله کې ویا کني نو الذي هدانا سوا طریق صفاتونه ده دا صفت فعلی ده نعمت هم ده الذي هدانا سوا طریق اوس دا خو ماتین متن خبره و لاندې مولا جلال وای کلا الهدایت والدلاله على ما يوصل الى المطلوب وکلا بلید دلالت الموصله الى المطلوب کلا اشاعره دا څه وای مشهور ده اوس غرض د مولا جلال دا چې دا هدایت دوه معنی بیانې ا دوه مذهب پکې بیانې یو مذهب د اشاعره و ده یو مذهب د معتزله و ده دا دوه مذهب بیانې دوه معنی بیانې هدایت پر د اشاعره او چاته وي الدلالت على ما يوصل الى المطلوب دلته د دلالت چې دا خو صفت دال ده صفت هادی ده خو متعلق ته دلالت او واسطه ده مقصد نه ده نور دلالت خو به هادی کوي هادی به دلالت کوي نو دلالت ده هادی صفت ده یو صفت هادی ده او متعلق ته دلالت پچو کی متعلق ته دلالت په واسطه د مطلوبي چې لار ده لار به متعلق ته دلالتي مطلوب چې مقصد ته رسیدلی دا باندې متعلق ته دلالت بس دا شاعر وای نو دوی معنا څه کوي الهدایت الدلالت علی ما یوصل للمطلوب دلالت ته هادی ده علی ما په طریقې په واسطه یوصل للمطلوب چې دا طریقه ته رسي مطلب ته به شرط سلوک شرط غواړي
چې ته وچلای هدایت په دې معنی سره چې واخلې چې دا شاعر وای نو هدایت دلالت ته عبارت ده چې دا د هادي صفت ده هادي به دلالت کوي او متعلق ته دلالت په واسطه چې لار ده مقصد بني په مقصد به دلالت نه کوي راهنمایي به نه کوي بلکې دا به دلالت او راهنمایي واسطه ته کوي چې لار ده البته لار چې ده هغه ته مطلب تر رسي خو به شرط سلوک دا ترجمه ولې وکړه اشاره دا معنا ولې وکړه ځکه دو هدایت کې قوت نه معتبر کړه هدایت کې قوت نه معتبر کړه هدایت کې توسط ته ضعف ده نو چې ضعف هدایت کې ضعفي نو هغه کې به بیا واسطه ته ضرورت او شرط به ضرورت واسطه به غواړي چې لار ده او شرط به غواړي چې سلوک ته هدایت کې قوت نه معتبر ہے بس هادي د هدایت یو په لار یو کو واسطه باندې وک چې هغه لار ته مقصد ته رسي خو به شرط سلوک نو چونکه هدایت کې قوت نشته نو مې واسطه ته ضرورت شو چې لار ده خو مې شرط ته ضرورت شو چې شرط سلوک هم معتزله معنا دا کوي چې هدایت چاته وایي دلالت موصله للمطلوب دا معتزله معنا ده بیا هدایت ته هادي صفت ده لکالته هدایت ته هادي صفت ځکه هدایت دلالت د دال صفت ده بیا دلته هدایت دلالت ده دام د هادي صفت ده یو خو متعلق ته دلالت عین مطلب ده متعلق ته دلالت واسطه نه ده مطلب ته چې لار ده لار منځ کې واسطه نه ده بلکې دلالت پر متعلق عین مطلوب ده او الته متعلق ته دلالت مطلوب نه واسطه دې مطلوب چې لار ولار هدلته متعلق ته دلالت او هدایت واسطه نه ده بلکې هادي به بذات هدایت ته مطلب کوي مطلوب ته بدل رسي دا یو فرق بل فرق دا ده چې دلته په هدایت کې قوت معتبر ده الته په هدایت کې قوت نو واسطه ضرورت وو شرط ته ضرورت وو چې شرط سلوک ته دلته هدایت کې قوت ته دومره قوت ته په هدایت کې چې متعلق ته هدایت بذات مطلوب ده واسطه نه ده سلوک نه ده شرط پکې دلته سلوک نه ده شرط انا واسطه شرط طریق ته بلی دلالت الموصل ته مطلب دلالت په خپل باندې دا رسون کده مطلب تا دا فرق نو ګویا کې هدایت ما تویلا چې سبق لسره دا څه چې الذي هدانا سواء الطريق دا موصول معاصله صفت موصول معاصله علت حمد ده الحمدلله علت څه ده الذي هدانا سواء الطريق الله هغه ذات چې مونږه رسولي وي سواء الطريق ته بالفعل سواء الطريق ته رسولي ها دا علت حمد ده او دا صفات الافعال قبیله نه ده صفت فعل چاته وای چې تعلق مضاف الیه سره بالفعل لکه یحیی تعلق حیات سره ده بالفعل چې ته حیات دري ارزاق تعلق رزق سره ده چې ته رزق بالفعل رسولای وي دلته هدایت الذي هدانا سواء الطريق دې تعلق مضاف الیه سره ده چې ته صحیح لارې ته رسولای وي دا مضاف الیه ده دا خو علت حمد سره او دې ته اشاره شو چې حمد ما هم په جمالي دا جمال دی الله دا الذي هدانا سواء الطريق باقی نعمت کوي او کني دینه بدلان دی اوس ملا جلال وای کله الهدایت او دلالت علماء سره وکیل بدی دلالت المسلم ملا جلال دی هدایت دو معنی بیانې اختلاف پکې بیانې
یو معنا پرای د اشاعره او د اهل سنت، بل معنا پرای د معتزله او د اشاعره. چې معنا کې دي دلایل هدایت الدلاله علی ما یوصل الی المطلوب، راهنمایی د لارې ده چې هغه لار ته مطلب ته رسي به شرط سلوک. دا اشاعره ویله. اوس دلته سوچ وکړه چې دلته تعریف کوم وکړو نو متعلق دلالت مطلوب نشه، بلکې متعلق دلالت راهنمایی واسطه د مطلوب شو چې لار ده. الدلالت علی ما یوصل المطلوب، دلالت په لار ده چې مطلب ته ترسي به شرط سلوک. نو ګوره پرای د اشاره هدایت دلالت شو، خو متعلق دلالت مطلوب نشه، بلکې متعلق دلالت واسطه د مطلوب شو چې لار ده. لار باندې بدای ته دلالت کوي، لار راهنمایی وتا ته کوي. ایوا بل شرط ته پکې چا شرط سلوک ته هغه دا چې مهدی به سلوک کوي په دې لارې باندې، پس به مقصد ته رسي. دا دو ویلا دا شاعر او دا معنا ولې وکړه؟ دا ځکه وکړه چې دو په هدایت کې قوت نه معتبره. دا نه چې هدایت مضبوط هدایت دی، قوت الهدایت نه معتبر. نو چې قوت الهدایت نه معتبر نو هغه کې بیا واسطه ته ضرورت ده، شرط ته ضرورت ده. دا هدایت کې دلالت په لارې راهنمایي د لارې وکړي بس، چې دا واسطه دی مطلوب ده. دا څنګه چې دلالت په مطلوب باندې نه نه لارې باندې دلالت کوي، د لارې راهنمایي وي. یوا او شرط په معتبري شرط سلوک چې دا مهدی بلګي او دا به د لار چلے پس هم مطلب ترسي. نو چې پرای دا شاعر په هدایت کې قوت نه معتبر دی، وجه واسطه ته ضرورت ده، شرط ته ضرورت ده. ا معتزله وایي چې بلی دلالت الموصله الى المطلوب، هدایت دلالت موصله ده بذات مطلب ده. هي معتزله او خیال داده چې ګوره دو واسطه کټ رمز کې چې لار ده، لار مار نه ذکر کوي، بلی دلالت الموصله الى المطلوب هر شرط نه ذکر کوي چې شرط سلوک ده. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دو په هدایت کې قوت معتبره. قوت دی هدایت دادا چې تاول دلالت ته هادي دا برای راست په مطلوبي دومره مضبوط دلالتي چې دا برای راست په مطلوب باندې راهنمایي دلالتي. نو چې برای راست په مطلوب باندې دلالتي بیا خو واسطه ته ضرورت نشته چې لار ده، یوا شرط ته ضرورت نشته چې سلوک ته. ځکه دا ته راهنمایي عین د مقصد کوي، تا لاس نه نسی او مقصد ته درسي کینه د مقصد پاته. دیو جنو واسطه ته ضرورت شته چې لار ده، انه شرط ته ضرورت شته. اگر کدلته مو واسطه شته لار خو به بهر الوی، لار نه بغیر خو مقصد ته رسای نه کیږي. لار خو به وی سلوک به وی خو اعتبار نشته. ولی حالت درات کی قوت ته هدایت کې به مضبوط هدایت ته مضبوط هدایت داسې ده چې د لار طریقه چې دا کل ادم شو، ا شرط سلوکم کل ادم شو. ځکه چې راهنمایي عین مقصد باندې رااله، ا مهدی عین مقصد ته ورساو. نو منځ کې لار او شرط سلوک دا کل ادم وګرځید. اگر کدلته به یې پکې په اعتبار نشته. دا معتزله او تعریف کله ویل شوی دي. اشاره وای هدایت او دلالت علماء هدایت راهنمایي د پغلاره یوصل المطلوب چې تا مطلب ترسي به شرط سلوک. نو ګور دلته ایصال څه ده؟ دا د لارې صفت ده. وکیل پر دلالت الموصله الى المطلوب بعض ویل دي چې هدایت د موصله الى المطلوب ده، یعنی ایصال دا به ذات دلالت صفت ده، واسطه ته ضرورت نشته. د خپل موصل ده، دلته اعتبار دی واسطه نشته. ولالته دلته کې قوت ته نو قوت دلالت خو دې تقاضا کوي چې مهدی یعنی مقصد ته ورسولای هادي
نو چې عین مقصد ته ورسوله خو منځ کې واسطه کله ادم شو کنه چې لار ده او شرط کله ادم شو چې شرط سلوک ته ورجح الاول دا دوه قول شو یو د اشاعره ده یو د معتزله ده دا خو نزاعي مسله شو او دې پر خو دلایل پکارو رجح الاول او دا وایي چې اول قول چې دا اشاعره ده ایت علماء ترجیح ورکړي شعرات الطریق ته رجح الاول اول ته ترجیح ورکړل حاصل دي دلیل ده چې اول ته ترجیح ورکړل شوی ده ځکه هدایت په معنا ده دلالت علی ما یوسلو راهنمایی دی لارې چې معنا ایرات الطریق ته لارې راهنمایی خپل لارې باندې دلالت دا ایرات الطریق ته کنه لارې ښکار کول دي چې دا شان دي هادي ده چې دا ولار ښکاري نو هدایت په معنا دی دلالت علی ما یوسلو دلالت او راهنمایی په لارې چې نام ایرات الطریق ته دا معنا لغوي ده کومه و چې معنا لغوي ا معنا حقيقي وي نو هدایت په معنا دی ایرات الطریق معنا حقيقي ده دا بیا صغرا کا هدایت په معنا دی ایرات الطریق معنا حقيقي ده او هدایت په معنا درته مسله سره معنا مجازي ده حقیقت اولای مجاز نه دیو چې معنا ولا اولاد معنا ثانی نه دا دې کول دلیل ورجح اول ته ترجیح ورکړل شوی ده ځکه ما هدایت په معنا ایرات الطریق سره عدالت علامه یوسلو په لار باندې راهنمایي دا معنا لغوي ده هر معنا لغوي معنا حقيقي نو دا معنا حقيقي ده لغت کې هدایت ایرات الطریق ته وایي نو دا معنا لغوي شو لغوي خو معنا له حقيقي وي لہذا دا معنا حقيقي شو دا معنا حقيقي ده ابل معنا مجازي ده حقیقت اولای مجاز نه لہذا دا معنا اولاد مجاز نه رجح الاول ونسب الثاني الى البعض دا دوم کول چې دا چې ذات موصله ده چې هدایت چې دا درته موصله ده یعنی متعلق تی هدایت او دلالت بذات مطلوب ده لار منځ کې نه متعلق دلالت والمتعلق په بذات مطلوبي او هادي به بذات تا راهنمایي د مطلب کوي لار منځ کې حذفي شرط نه پکې راز سلوک دا د خپل الله سره نشي مقصد ته درسه کنه نه لار شرط وانه سلوک اگر کا واقع کې بدا دوی لار خو به خامخای سلوک په خامخای چې لار نه به مقصد ته څنګه رسي چې سلوک نه کیا اته په لارې زین به مقصد ته څنګه رسي خدا کله ادم شو ځکه ته پیدایت کې قوت رااله چې مضبوط دلالت تا مضبوط دلالت دا چې عین مقصد ته درسي نو منځ کې لار شرط سلوک کله ادم شو ونو څه بسانه ال الباس دا دوم کول چې دا بعضو معتزله او ته نسبت شو دا دي کې ضعف ته اشاره ده چې دا دوم کول ضعیف ده په دې نسبه مجهولي څخه کې ضعف ته اشاره وکړه وجه د ضعف څه ده دا چې دا نه د معنا لغوي چې کوم نه معنا لغوي نه معنا حقيقي نه دا نه د معنا حقيقي کوم چې نه معنا حقيقي مرجوح په نبصره معنا حقيقي ده نو دوه معنا مرجوح ته په نبصره معنا حقيقي ده سیرات الطریق ده دا دلیل نو څه وسانه بعد دا دوه معنا هدایت بذات صفت کې مطلب ده دلالت بذات متعلق مطلوب ده همانچ کې واسطه کل ادم ده شرط سلوکم کل ادم ده اگر کوي با دا بعضو طریق بس وایي چې معتزله دي ولی بعضو طریق بس وایي په صيغه موجوده سره نه دا معنا حقيقي کنه چې کوم نه معنا حقيقي عام ضعیفه په مسره معنا حقيقي ده نو دا معنا ضعیفه ده په مسره معنا حقيقي ته چیراتو طریق ته بلا وجه وای د صيغه المجهول چې دا دوه معنا ولې ضعیف تا ذکر کړه نو چې بسانه الالباس چې دا معتزله مذهب ضعیف ده دا ولې ضعیف ذکر کړه وای ونو کې ځسانی بقولی تعالی وما سمود فادیناهم چې لکه دا منقوز ده
نقض دوه قسمه ده، یو نقض اجمالی ده، یو نقض تفصیلی ده. نقض اجمالی دی ته وایي چې دا تا دلیل کې نقصان ده. اگر که زه تعین د مقدمه نشه کولای چې کومه مقدمه کې نقصان ده، صغرا کې ده که کبرا کې ده. مقدمه شرطیه کې ده چې مقدم تعالی دي، که مقدمه استثنائیه کې ده چې مدخول دی لکن ده، چې لکن طالبات فالمقدمه یا لکن مقدمه تعالی کذالک. خو دلیل کې نقصان ده، دا نقض اجمالی ده. ولې دلیل کې نقصان ده؟ اگر که زه تعین د مقدمه نشه کولای، ځکه دا تا دلیل به جميع مقدماتی خو بل مقام کې جاری ده، اته ولا مدعا نه ثابتې. معلومه شي دا تا دلیل کې نقص تا، اگر که زه تعین نشه کولای، ځکه دا تا دلیل خو بل مقام کې هم جاری ده، اته مدعا نه ثابتې. خو معلومه شي چې تا دلیل کې نقصان ده کنه. بل نقض تفصیلی، نقض تفصیلی دا اعتراض ده په مقدمه معینه دی دلیل. یا خصم یو دلیل ده، هغه په معینه مقدمه ته اعتراض وکړي چې یا صغرا غلطه یا کبرا غلطه یا مقدمه شرطیه غلطه، یعنی دا ملازمانه من مقدم تعلیمات کې، یا مقدمه استثنائیه غلطه، یعنی یا دانه من چې لکن مقدم آکتا، یا دانه من چې لکن طالبات الله. او دا نقص چې ده پکې دا په دې دوه مې معنا کوي چې معتزله دي، او دا نقص اجمالی ده. حاصل دا چې تاسو وايي معتزله وایي چې هدایت دایره موصله ته وایي، یعنی هدایت دلالت ته وایي، راهنمایي ته وایي چې متعلق مطلوب د بذات لار منځ کې کلا دام ده، سلوک شرط هم نه ده، بلکې متعلق هدایت بذات مطلب ده چې مطلوب ته دا ورسه مهدي. نو اصل دي اعتراض ده چې دا تاسو دا غلطه ده. ولې؟ ځکه دلیل به جميع مقدماتي په دې مقام کې جاری ده چې اما سمود فاده نه اصل چې مدام متخلقه ده. تا مدعا چې ده چې هدایت په معنا دي ایصال المطلوب چې هادي ولګي ورسه مهدي مقصد ته بذات منځ کې لار کل ادم منځ کې شرط سلوک کل ادم. نو ته بوای وتا معتزله وتا تاسو مدعا غلطه ده. ولې؟ ځکه دا دلیل تاسو په جميع مقدماتي دې مقام کې جاری ده. اما سمود فادینو ام مدعا متخلفه ده، مدعا ده تاسو چې تاسو هدایت ایصال المطلوب ته وي نشتا دلیل شتا. حاصل دې دلیل ده، حاصل دې نه قضا ده چې ورکه هدایت په معنا دي ایصال المطلوب سره وي، به هدایت په مسمود فادینو کې هم ایصال المطلوب سره وتالي باطل فالمقدم شو. دلیل ملازمه کو تاسو وایي چې هدایت په معنا دي ایصال المطلوب سره ده چې هادي ولګي ورسه مهدي مطلوب ته بذات واسطه ته نه ضرورت چې لار ده، ان شرط ته ضرورت یې سلوک ته. نو هدایت په معنا دي ایصال المطلوب سره یې لکه تاسو وايي معتزله به هدایت په مسمود فاضینون کې هم ایصال المطلوب سره وتالي باطل فالمقدم شو. تاسو مو دا غلطه دلیل ملازمه ځکه دا هدایت تکل حتی سوای چې هدایت په باندې ایصال المطلوب سره ده، خو ما سمود فاضینون کې هم هدایت ته به ودا ایصال المطلوب سره ځکه خو یو هدایت ته حتی سوای چې هدایت په معنا دي ایصال المطلوب سره ده، بدلته ما سمود فاضینون کې هم په معنا دي ایصال المطلوب سره وتالي باطل. دلته ایصال المطلوب غلط ده. ولې غلط ده؟ ځکه دلته ایصال المطلوب باندې اوس پیدا باندې اما سمود فاوصلناهم هر سمودیان دي فهدینهم هدایت باندې ایصال المطلوب سره فاوصلناهم المطلوب ای الحق. هر سمودیان دي موږ دوه ورسول حق تا ځکه هدایت باندې تاسو ایصال کوی چې مقصد ته ورسې بذات. اوس ودا معنا ده چې اما سمود فادینهم ای فاوصلناهم الحق والمطلوب موږ دوه حق ته ورسول. حالانکه طالباتو ځکه سمودیانو ایمان نه ثابت بیا څنګه دا معنا شو چې فادینهم فاوصلناهم الحق موږ دوه حق ته رسولې دي، مطلب ته مو رسولې دي.
قرآن خو په دې دالي بیا حالانکه ندي حق ته رسیدلی ولې لأن ثمود لم يؤمنوا بنبيهم صالح عليه السلام سمودیان هو ایمان نه ده ثابت هغه په خپل پیغمبر صالح علیه السلام باندې ایمان نشتا نو اصل لا ده هدایت معتزله تاسو مذهب حقي چې تاسو وایو چې متعلق دی هدایت مطلوب بالذات تا همانچ کې لارې ته ضرورت نشته ان سلوک ته ضرورت شته کدا څه خبرې معتزله او تاسو والا چې هدایت متعلق مطلوب بالذات تا الدلاله على المطلوب دا څنګه چې الدلاله على ما يوصل المطلوب متعلق ذات لار نه ده متعلق ذات عین مطلب ده الدلاله على المطلوب دلالت په خپل ته مطلب ترسه نو متعلق ذات تاسو مطلوب وای لار نه وای شرط نه وای سلوک نو که هدایت داسې وي چې په باندې ایصال المطلوب سره وي به هدایت په ما سمود فاده نه وکي هم په معنا دي ایصال المطلوب سره وي والتالي باطل فالمقدم اسلوب طالب ولې باطل دغه دا هدایت تکنه اته سوای چې هدایت په باندې ایصال المطلوب سره ده وخامخ دلته هدایت په باندې ایصال المطلوب سره وي به ودا معنی هم سمود فاده نه اي فوصلناهم الحق دومو حق تر رسول دي ځکه تاسو وایئ چې هدایت باندې ایصال المطلوب ده خو به دا معنا نه کنه سمودان فادین مون حق تر رسول دي حالانکه دا معنا غلطه ده ولې غلطه ده ځکه چې سمودانو ایمان نه ده ثابت په خپل نبی مبارک باندې چې صالح علیه السلام ده نو اصل دا هدایت په معنی ایصال المطلوب سره معتزله وو به هدایت په ما سمود فادینهم کې په معنا دي ایصال المطلوب سره والتالي باطل فالمقدم اسلوب دلیل ملازمه خو یو هدایت ته تالي ولې باطل ځکه به دا معنی چې اما سمود فادینهم اي اوصلناهم الحق والمطلوب موږ د وخت رسول دي التالي باطل له دوه وخت نه رسیدي افعالی سنت دا معنا نه اعتراض نه راځي ځکه علی سنت خو وايي چې هدایت په باندې راتو طریق سره ده یعنی هدایت دلالت تا چې مدلول نه له مطلوب مدلول طریق ته چې دا واسطه د مطلوب ده سره د شرط مقدر نه چې سلوک تا نو هدی به هدایت لارې کوي مطلوب هدایت پنه کوي دا ورهنمایي د مطلوب نه کوي لارې راهنمایي په شرط سلوک په بیا مهدی رسی مطلب تا نو بس ٹھیک تا موږ یې چې هدایت دیته وای دا علامه یوسلو ته وای کتی تراس کې چې هدایت علامه یوسلو دلالت ته وای علامه یوسلو به په هدایت په ما سمود فاده نه کیو هم په معنا د ما یوسلو سره جواب دی چې ټیک تا کنه دا معنا ده کنه هم سمود فاده نه اي فاریناهم الطريق یو سمودان ته موږ هدایت وک اي اریناهم الطريق الموصل الى المطلوب موږ لار ورته وخدله لار باندې مو دلالت وک هغه لار چې هغه تارسه مطلب ته به شرط سلوک نور چې سمودان فادینهم اي اریناهم الطريق اي طريق الحق موږ ایرات وک لار مو تخکارا کړه بس دوی ایمان نه راوړای ځکه لار باندې هدایت خو مستلزم نه ده ایمان لره استلزام ایمان لره خو پاسه ده چې په مطلوب باندې هدایتي یعنی مطلوب باندې راهنمایو کې او مهدی ورسه مطلب ته بذات نه بذات باندې خو نه ده خدا باندې فارین او متری مونږ لار ورته ښکارا هغه لار چې دوه مقصد سره سي ایمان ته به دول لار نه و چلاول کنه فاستحب الاعمال الهدى گمراه شو کفر مختار کو هدایت دا ګوره پالیسون پر جماعت هیڅ اعتراض نه ورای دا